الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے زما عزتمند و قدرمن مسلمانانو، اللہ جل جلالہ دی دنیا تا د خلق د ہدایت دپارا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام را لګلیو. د انبیاء د بعثت مقصد لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، چې بندگان د بندگانو د بندگین اوباسی الى عبادة رب العباد، د دې عبادو د بندگانو چې کوم رب دې دغه بندگی کوونکي جوړ کی. تو انبیاء علیہم السلام اللہ جل جلالہ د ہدایت دپاره را لګلیو. خلق په گمراهۍ کې، په گناهونو معصیاتو کې او په شرک او کفر کې مبتلا و. اللہ جل جلالہ به هر قوم ته پیغمبر ولېږلو او هغه به د شرکیات او بدعات نه به منع کول. دا تاسو د کم سیزونو عبادت کوي دا تاسو په خپل لاسونو جوړ کړی دي یا په خپل لاسونو باندې خخ کړی دي. ستاسو رب دا نه دی، ستاسو رب یو دی، داغه شریک نشته دی. شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شہید رحم اللہ فرمائی زه هندوستان ته تلو ما نو د یوې علاقې نه بل علاقې ته مو سفر کولو نو په بس کې را سره یو دوه لکان کېناستل هندوانو. ما ته وایي چې زه تاسو نه یو تپوس کوم خفه کېږئ خو به نه. ما ورته وایي چې د انسانیت په درجې کې دن نه وي نو بیا نه خفه کېږم. ما ته وایي چې ستاسو په قرآن صاحب کې څه دي؟ دا صاحب ټکی هغه د عزت دپاره استعمالولو. ستاسو په قرآن کې څه دي؟ ما چې دی له زه اوس دې وخت کې څه جواب ورکړم چې هغه د دی د ذهن موافق وي. ما ورته وایي چې زمونږ په قرآن کې دي دا آیات می ذهن ته راغو یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ جل جلالہ فرمائی دی آیات مفہوم دا دے دا تاسو چې د الله جل جلاله نه علاوه کوم خدایان جوړ کړی دي
کوچر دی را جمع شي نو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له دا ټول را جمع شي یو مچم نشي پیدا کولی او مچ خو لره خبره ده وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کوچره مچ د دین سيو سیز او تختای دا غنا غسیس خلاصول نشي ما ته چې تاسو په هندستان کې 33 کروڑ خدایان دي او تاسو دې خدایانو ته مټیان متایخي دي حلواګان متایخي دي او دا مچان په بنګي را بنګي دې تاسو کولی شي چې ځان نمچ پاسي دا خبره ما غي تو کړي ما ته وی چې ستا خبره خو رښتیا ده خو موږ سو کو موږ د پلار نکه په دې لار روان ورنه په دې هندو مذهب کې صفاتی نه دي زما محترمو نو د انبیاء د بعثت مقصد داو چې لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد چې بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسي او د بندگانو چې کوم رب دی داغه بندگی کوونکي جوړ کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو جهالتو داس جهالتو چې خلکو جمدې لورياني خولي او کفر او شرک تیرې وي بیت الله شریف کې بوتان پراته وو 360 او د هر یو مسلې لپاره ځان له خدای مقرر کړو بلکې د هر قبلي ځان له خدای او صفا مروه باندې بوتان خيو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دعوت مهنت کو دعوتی اسفار وکړه په دغه دعوت کې مشکلات مصائب دای برداشت کړه د طائف واقعه تاسو مخه ته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته تشریف یوړو سردارانو سره خبره وکړي